کوم کسان چې د بېنظیر روپۍ د ډیر وخت نه لري نو هغو ته اوس نن سبا میسج راځي چې تاسو دوباره اندراج وکړئ. نو په دې کې یو کس چې دی هغه تپوس دا کړی هغه وایي چې موږ دوباره اندراج وکړو. نو ځینې کسان وایي چې د دې سره دا روپۍ چې دي دا بندېږي. ځینې په دې کې نوي کسان دي هغه وایي تر اوسه پورې دا روپۍ چې دي دا موږ ته میلاو نه شوې. او ځینې داسې زاړه کسان دي چې هغو هم اندراج کړی دی او هغو ته اوس هم دا روپۍ چې دي دا نه میلاویږي. کومو کسانو ته چې په ستمبر دسمبر کې په هغه ټایم کې هغه خپل دوباره سروې کړی نو هغه کسان ته چې دی هم روپۍ نه میلاویږي. او ځینې زاړه کسان دي کومو کسانو ته چې د اندراج دپاره میسج راغلی نو دې ته په راتلونکي وخت کې دغه روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي. نننۍ ویډیو چې ده هغه زموږ د دې په باره کې ده. د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو راخلئ مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته ورسي. او دا لایک شیر چې دی دا پرېږدئ دا د ویډیو له چې دی لازم ورکوئ. د دې سره موږ ته دا پته لګي چې ستاسو دا قسمه ټاپک چې دی دا خوښېږي. ځکه نن سبا زموږ په ویډیوګانو باندې چې دی په هغې باندې لایک کمنټ چې دی دا کم راځي. کم چې موږ د بېنظیر په پروګرام باندې ویډیوګانې کوو نو په هغې لایک کمنټ چې دی کم راځي. نو په کومې چې کم راځي نو په هغې باندې بیا موږ ویډیوګان چې دي دا نه رغوو. نو کومو کسان چې د دې په باره کې تپوس کړی دی چې موږ ته د دوباره اندراج دپاره چې دی میسج راغلی دی. که موږ دوباره اندراج وکړو نو د دې سره به زموږ روپۍ چې دي دا به بندېږي. نو که تاسو اندراج وکئ او که ونه کوئ خو ستاسو روپۍ چې دي دا به بندېږي. که تاسو اندراج ونه کړو نو هم به یو روپۍ بندېږي. او که تاسو اندراج وکړو او تاسو د دې لپاره اهل نه وئ نو هم به تاسو ته په راتلونکي وخت کې چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي. دا به تاسو ته اوس هر درې کاله پس چې دی تاسو ته به وایي چې تاسو اندراج وکئ نو تاسو به نوي کېږئ به دې کې. لکه ځکه هغه به اوس هر درې کاله پس چې دی دا به ګوري چې د دې کسانو مالي حیثیت چې دی برابر شوی دی که نه. که کومو کسانو مالي حیثیت برابر شوی هغه به د دې پروګرام نه وکاږي او نوي کسان چې دي هغه به دې ته رادننه کوي. په دې کې ځینې داسې زاړه کسان دي چې هغو مخکې رجسټریشن کړی دی او دې ځل ورته دا روپۍ چې دي دا نه دي میلاو شي. نو کومو کسانو ته چې دا نه دي میلاو شي نو هغو تاسو د دې پروګرام نه چې دی ایستلی. ځینې کسان دي هغو اوس د جون د میاشتې نه چې دی وروسته اندراج کوي. نو کومو کسانو چې اوس اندراج کوي یا یې نن کړی یا یې پرون کړی خو د جون د میاشتې نه وروسته اندراج کړی نو هغو ته به د سپتمبر د میاشتې کم ټسټ چې دی دا به ورته هم نه میلاویږي. ځکه به ورته نه میلاویږي چې دې ته راغلو چې تاسو د جون د میاشتې نه مخکې خپل رجسټریشن وکړئ او دې خپل رجسټریشن نه دی کړی. دې به اوس کوي نو هغه به هلته کې به جانچ پړتال کې ځي بیا به هغه د دې معلومات حاصلوي. د هغې نه وروسته چې دی بیا به ستاسو د اهلیت چې دی د هغې به پته لګي. که تاسو اهل یې نو تاسو ته به دغه روپۍ میلاویږي. که اهل نه یې نو دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي. او موږ تاسو ته په هره ویډیو کې وایو چې کله د اندراج میسج درته راشي نو تاسو ځئ او خپل اندراج چې دی دوباره کوئ. لکه خپل رجسټریشن چې دی دا دوباره کوئ. لکه څنګه چې نوي کسان کوي دغه شان به تاسو دوباره د اندراج کوئ نو د هغې نه وروسته به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. نو هر یو کس ته به دا میسج راغلی خو هغو به د میسج ته چې دی دا به نه یې کتلی یا به د ځینې کسانو نه دا خبره اورېدلې چې کله دا رجسټریشن وشي نو د هغې نه وروسته چې دی روپۍ نه میلاویږي. هغه کسان ته به نه میلاویږي چې د کومو کسانو مالي حیثیت برابر وي. چې کم کسان غریبانان نه هغو ته به دا روپۍ چې دي دا به میلاویږي. خو اوس چې د جون د میاشتې نه تاسو وروسته وکړو که تاسو غریبانان هم یې خو تاسو ته به دغه روپۍ چې دي د سپتمبر هغه تاسو ته نه میلاویږي. کومو کسانو ته چې د جون میاشت خو ولیده په دې ځان پوه کړئ چې د جون میاشتې کومو کسانو ته خو ولیده چې تاسو رجسټریشن وکړئ او هغو نه یې کړی او هغه اوس په دې جولای کې کوي نو هغو ته به د ستمبر د میاشتې قسط چې دی دا به نه میلاویږي. او ځینې به داسې چې هغو به د جون د میاشتې نه مخکې رجسټریشن کړی خو د هغو هغه هر سره چې دي دا به نه کمپلیټ شي نو په هغې کې به هم زیاتر کسانو ته چې دی د ستمبر د میاشتې دا قسط چې دی دا به نه میلاویږي. او په دې کې ځینې نوي کسان دي کم چې نوي کسان دي انشاءالله چې هغو ته به د ستمبر د میاشتې دغه قسط چې دی دا به ورته میلاویږي.